إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضراتو، کله چې یو انسان باندې یو تکلیف راشي یا یو مرض راشي، یو بیماری راشي، نو دا انسان با را لګي او د دغه خپل مرض، د دغه خپل بیماری او د دې تکلیف د علاج فکر بکي. او کو چرې دې را ولګي او بیمار خو دې دی، بیماری په ده کې پراته ده، تکلیف په ده باندې دی، او دی وی چې دا پلان کې انسان بیمار دی، دی پلان کې انسان باندې تکلیف دی، د دې پلان کې انسان علاج کول غواړي، او د هغه بیماری په نظر کې شته او خپل بیماری ته هیره ده، نو ټول خلق به وایي چې دا انسان احمق دی او بې وقوفه دی چې بیماری خو په ده باندې ده او علاج ورسره د بل غم دی. نه، چې بیماری په تا باندې ده او ته بیمارې، نو پکار دا ده چې ته خپل فکر وکې، خپل علاج کول پکار دی. اوس بل انسان کو د هغه علاج هم شي، خو ته خو په هغې باندې نه ټیک کېږي. یا زه بیمار یم او زه ډاکټر له لاړ شم او ورته وایم چې پلانکي بیمار دی، هغه ته ستنه ووخه، هغه له ګولۍ ورکه، هغه له نوره دوایي ورکه، نو آیا د هغه د ستنې وخلو سره، د هغه د ګولۍ ورکولو سره یا هغه له دوایي ورکولو سره به زما بیماری ختمه شي؟ هېڅ چېرې نه ختمیږي. همدغه رنګې انسان باندې چې کله دا روحاني بیماری ولګي، نو روحاني بیماری څه شی دی؟ روحاني بیماری دا ګناه ده، د الله نه لرېوالی دی. نو دا هم په دې باندې نه کېږي چې زه په یو ته ووایم چې هلکه دا غلط کار مه کوه، ګناه مه کوه، او لګیا یم چې دا پلان کې انسان ولې ګناه کوي. نه، الله رب ذوالجلال ما او تا ته حکم کوي چې د خپل ځان فکر وکړه. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے د ایمان خاوندانو، الله رب ذوالجلال بیان فرمائی علیکم لازم دے پتا سبان دے، انفسکم د خپل ځان حفاظت کول، د خپل ځان د ګناه نه بچ کول. الزموا علیکم انفسکم، لازم ونیسئ خپل ځانونه. او کله چې انسان د خپل ځان فکر شروع، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، الله رب ذوالجلال بیان فرمایي تا ته به ضرر نه رسي هغه څوک چې ګمراه دي، خو اذا اهتدیتم چې کله تاسو په هدایت باندې، د خپل نفس فکر پکار دی،
خپل اصلاح پکار ده. کو زه دلته په دې منبر باندې ناست یم او تاسو ته واعظ او نصیحت کوم، د دې اول مقصد به زما خپلي چې په دې سره زما خپل اصلاح وشي. تانوی رحمه الله بیان فرمای کله چې ما کې یو کمی وي نو زه په هغه کمی باندې تقریر وکم او په هغه باندې وعظ وکم په دې نیت باندې چې الله رب ذوالجلال دا کمی ما کې پوره کړي، په دې نیت باندې چې زه په اصلاح شم او زما نفس شي. او کله چې د انسان اراده داوي چې زما د خپل نفس شي او زه د خپل ځان د ګناه نه وساتم، بیا ول الله رب ذوالجلال کامیابی ورکړي. او کنا د نور خلکو عیوب هم پسترګو کې وي او خپل هم پټ وي، دا انسان هیڅ چېرې نشي کامیابی دی. امام رازی رحمه الله لیکي و یو پیر صاحب د هغه مریدو او راغلو د پیر صاحب نه بیعت کړو، نو د پیر طریقه دای چې دا مرید با پنی غلار باندې راړي، د ده به اصلاح کوي، دی به د ګناهونو نه بچ کوي. اوس مرید ته وایي تهجد کوه، تهجد هم کوي، ذکر اذکار هم کوه، ذکر اذکار هم کوي، نور هم ورله اصلاح کوي، خو په مرید باندې ذره برابر اثر نه کیږي. پیر صاحب هم حیران شو چې زه دله اذکار ورکومه، د ده اصلاح کومه، د پاره د دې چې دی پنې غلاره باندې راوړي، د هغې باوجود دا لګیا دی، نور هم خرابېږي. نو یو وارې د دې مرید نه تپوس وکړو چې ګوره ته خو ذکر و اذکار هم کې، نوافل هم کې، تهجد هم کې، فرائض هم خیال ساتي، دا ولې تا باندې دا اثر نه کیږي؟ زم دې حیران کړم چې زما دا مرید ولې په اصلاح کیږي نه؟ وای مرید ورته وی چې اصل زما نیت خراب دی. وای څنګه نیت خراب دی؟ وای نیت مې په دې خراب دی چې زه ویم چې دا ارس وکما او بیا بل ته وخیمه نو دا خلق پنې غلاره باندې که. پیر صاحب ورته وایي دقه خو وجه ده چې ته صحیح کېږې نه، د خپل ځان غم در سره نشته دی، لا اول خپل ځان خو صحیح که. علما بیان فرمایي تکمیل مقدم دی په اکمال باندې، خپل ځان کامل کول دا مقدم دی په بل کامل کولو باندې. نو ای صاحب وای دا ته چې نه صحیح کېږي نو تا صرف او صرف دا په زړه کې اچولې ده چې زه دا بل صحیح کړم. نه داسې وکړه چې وایي زه به څنګه صحیح شم، هله به ستا اصلاح کېږي. الله رب ذوالجلال ما تا ته حکم کوي علیکم انفسکم، د خپل ځان فکر وکړه، غور او فکر د خپل ځان وکړه. او دغه غور او فکر صحابو سم کړو. دومره لوی لوی شخصیات خو بیا به ورته د خپل ځان او د خپل نفس د اصلاح دومره فکر چې ما که خو چرته غلط کار یا د ګناه څه وجه موجود نه ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په شانتي شخصیت چې شیطان به ولیدو په هغه لار باندې به نه ورتو، په کومه لار باندې به چې عمر رضی الله تعالی عنہ را روان، شیطان وی هغه ځای کې نه ایسارېږي کوم ځای ته چې عمر ورشي. دومره لوی شخصیت
یو واره د مسجد نبوي په منبر باندې ولاړ دی او आवाज کوي یا ساریا الى الجبل یا ساریا الى الجبل خلق حیران شو عمر رضی الله تعالی عنہ په منبر باندې ولاړ دی او دومره ناشنا आवाज ساریه دلته موجود هم نه دی عمر رضی الله تعالی عنہ چاته आवाज کوي دغه आवाज نه بعد واپس عمر رضی الله تعالی عنہ خپل خطبه جاری ساتي رستو ته پته ولګیدا چې عمر رضی الله تعالی عنہ کم لخر لګل دي او د هغه سپسالار ساریه رضی الله تعالی عنہ دی او دشمن په حمله کوي عمر رضی الله تعالی عنہ ته هغه منظر الله رب ذوالجلال په مسجد نبوي کې خي او د مسجد نبوي نه ورته आवाज کوي یا ساریه الى الجبل اے ساریه غر تشا او غر طرف ته پناو نیسا معلومات وشو ساریه وی زما په غوږ باندې आवाज شو چې غر تش وای چې څنګه غر تشم الله رب ذوالجلال دا شکست دا محفوظ کو څومره لوی شخصیت کو د عمر رضی الله تعالی عنہ په کراماتو باندې د عمر رضی الله تعالی عنہ په مناقب باندې زه لګیا شم ایسه با روز به ختم شي شپه به ختم شي خو د عمر رضی الله تعالی عنہ مناقب به ختم نشي دومره خپل خصلتونه عمر رضی الله تعالی عنہ له الله رب ذوالجلال ورکړ هو د هغه باوجود څومره ورسره د خپل نفس فکر دی آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه ته د منافقانو نمونه ورکړو مدینه منوره کې چې کوم منافقان سړي او کوم منافق خزي وي د هغوی نمونه رسول الله مبارک حذیفه ابن یمان لور کړو خو دا بچاته خینه نو یو واری عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې حذیفه تعالی رسول الله مبارک د منافقانو نمونه درکړي دي او تاسو دا ویلي دي چې چاته به خینه نو د رسول الله مبارک د حکم نافرمانی خو ته نشي کولی او نه دې زه په هغې باندې مجبوره کومه چې ما ته د دغې منافقانو نمونه وښایه صرف او صرف دومره درته ویمه حذیفه زما نوم خو به پکې نه وي دومره لوی شخصیت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه حذیفه ابن یمان ته وی د منافقانو خو به زما نوم نه وي دومره ورسره د خپل نفس فکر دی دومره ورسره د خپل نفس د اصلاح فکر دی حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه ورته وی نه امیر المؤمنین ستا نوم پکې نشته او منګه په ګناه کې لت پت د ګناهونو ډک یو خو د خپل نفس غم را سره نشته دی منګه وای دا پلان کې ولې ګناه کوي او دا پلان کې په دې ګناه کې ولې مبتلا دی ځکه زمونږ معامله برعکس ده زه د بل په ګناه باندې خفه کېږم چې دا ګناه ولې کوي خو په خپله ګناه کوم د ګناه نه ځان نه ساتم حالانکه قرآن کې الله رب ذوالجلال بیان فرمایي یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم اے د ایمان خاوندانو تاسو باندې ستاسو خپل نفس لازم دی د دې خپل نفس اصلاح وکا منګه را لګېدلی خپل نفس اسلام پرې خو دی دا او د بل په اصلاح پسې نښتي